بس هغه داسې چې خپل مور په دې ځای ویشه دام راغوښه تل دا ماشوم په گوايه لکه پام وکاو نو بار ټایم زه ته مې یاد وراته بس یادې کې بس څو بچو مور وا د هغې د قتل وجه څه وه د هغې خاوند دغه ځای کې دغه ټایم چېرته قتل نو خو د ده په کور باندې د دې نه یو 2 ورځې مخکې موږ چاپه والې وه نو د ده کور نه موږ ټوپکې او تمانچې راوړي دي دې سره څه کېږي چې آیس 19 کې بیا نو څه تا ته څه تکلیف وي بیا نو هیڅ تکلیف نه مزه پکې څه ده هیڅ مزه پکې نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو مرګرو د نن 2 میاشتې پهله د انقلاب تاڼې په حدود سړویزو کې یو الګ خپل ورندار وجلې و بیا دا سړی تښتېدلی او نن پولیس دا ملزم نیولې دی دې ملزم سره به خبرې کوو چې د خپل ورندار ولې وجلې وه کومه ښځه چې قتل شوې وه د څو بچو مور وه د هغې د قتل وجه څه وه د هغې خاوند دغه ځای کې دغه ټایم چېرته او پولیس بیا دا ملزم په څنګه ونیو او دې ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي دا پوره تفصیلي رپورټ به تاسو ته ښیو راځئ موږ سره ګرانو مرګرو ایس ایچ اوتانه انقلاب اجمیر شاه خان سره ولاړم دینه به پوښتنه کوو دا واقع څنګه شوی وه او دا ملزم څوک و دی بیا ملزم ته څنګه ورسېدل بسم الله الرحمن الرحیم کیسر خان مهرباني دا کیسر خان موږ سره په 2910 باندې یو د ماښام داسې ناوخته ټایم یو رپورټ اطلاع راکړله په ګش باندې چېرې دلته یو زنانه چا ویشتې ده هغه موږ چې ورلو مخکې مټه بچي سره سوډیزو کې چې ورلو نو دغه زنانه لاش پروت او په اصله تشین باندې لګېدلې وه او خوا کې د دې لیور سید ولی ولاړو نو هغه بیا موږ ته رپورټ وکړو چې یاره دا د دې زنانه چې کوم خاوند دی منور د هغې لیور دی شیر عرف شیرې ولد نوررحمان دا چې دی نو هغه په اصله تشین باندې ویشتې ده مړه بیا خو موږ جي بس هغه لاش هم اوچت که پوسټ مارټم له مو لېږه او د هغه سید ولی په رپورټ باندې موږ دلته مقدمه درج کړله بیا ملزم ته څنګه ورسېدی بیا جی دا شیرې چې کوم دی دا لږ داسې نشهي ټایپ هلک دی د کور نه وتښتېده نو بس د نشیانو خو تاسو ته پته ده موږ د کتونکو ته هم پته ده چې د خو ټکانه نه کله یو ځای کله بل ځای نو موږ تقریبا دا میاشت نیمه ده پسې ډېر زیات وګرځېدو فاینلي بس الله تعالی موږ ته دا کامیابي راکړله چې زه پرون په ګشو مچا اطلاع راکړله چېرې شیر دلته په یو ځای یاد کو چې هلته دی او چې ورلو دی مو ګرفتار ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي چې هغه دا زنانه ولې قتل کړې ده کیسر خان دی خو چې پرون موږ داسې سرسري انټروګیټ کړو دی وایي چې یاره د دې زنانه د خاوند چې کوم دی دا زما رترز وی او دا زنانه متعلق دی دا وایي چې یاره دا د دې کردار ټیک نه و او موږ بار دغه ته ویلیو دا د دې خاوند ته منور نومېدی چې دته موږ بار ویلیو چې یاره دا زنانه داسې ده خو دی په دې خبره نه د څه کارونه نو اصل کې چې دا شعر چې کوم دی دا دغه ځای ښه تکړه خلک دی د درونه د پلار دی نشهي دی خو د نور خانه څه نشه کوي دی آیسم سکي پوډرم سکي او بس داسې نو هغه خاندان ښه تکړه خلک دي دا چې کومه زنانه مړه ده تاسو د دې خاوند هم جیل کې او څه کیس کې جیل ته تللی دا جی د دې دا خاوند چې کوم دی جی نو هغه هم آیس سکي او خبر داسې و چې دی آیس خرڅوي نو دا بیا موږ نیولې و د دې نه یو هفته مخکې او د باندې موږ پرچه ورکړې و دی په جیل کې په دغه موقع باندې جی دنه علی قتل برآمد دي ملزم نه نه جی دا خو اوس موږ دغه کوو د خو موږ بیګاډر نه وخت نیولې دي نو دنه علی قتل خو د په کور باندې د دې نه یو 2 ورځې مخکې موږ چاپه والې وه نو د کور نه موږ ټوپکې او تمانچې راوړي دي نو په دې سره بیا ګورئ چې د هماغه اسلحه ده چې کوم واردات کې استعمال شوی جی بالکل د نه موږ یو 2 ټوپکې راوړي دي او یو تمانچه هم راوړی ده نو هغه بیا موږ فرانسیک له لیګو ګورو به چې د چې دې سره میچ
خپل جرم خو د پولیس ته منل دي کنه جی بالکل دی منی دی وای چې موږ خدای د مسله و چې راکا دا زمنګ نو اخوخه او داوا دی کې یو ملزم اف ای آر کې کنورم سو جی بالکل دی کوم دا یو شعر کله چې د تاسو وریدو نو د څه وځ د 2 میاشتې چرته دی غیب دی وای چې زه د 2 میاشتې کله په پنجاب ته لاړم کله به زیاتر کوړه خټک نه دی هغه یادې چې زبالته منور نه به تاسو کو چې د خزه قتل کېده دغه ورځو کې دی چرته جی دغه وخت کې د جیل کې ومه څه کیس کې پولیس جیل کې تلې غلې زه دا تاریخونه را باندې شرط 512 ده په دغه وجه نه چې زه بوتلم تا د څنګه اطلاع شو بس ما ته خدای شته چې لکه ما زوی راته ویلې لکه د غریب سره کاټ نو د پنجاب ته حالت کې کاټ تیسار واقعي پسې لاړو چراغ لکه ما ته بلار را روانو ما ته دغه شامل نه مړه ولکه ما نه منل خو چې اخبار مې وکړو نو راته پته ولګېده نو بس خدای شته چې دغه نه خبر شوم نو بس بیا شپه په ما باندې لکال ته خوښم لکه د کال تیری خو بیا را باندې هغې نه زیاته دا د قتل نه څو ورځې پس راووتې ته یاره تقریبا څو کم څلوېښت ورځې وینو او جی ستا تره زوی وایي چې رګ دې به نشیم کولی او کردار هم صحیح نه نه جی بالکل نه کولی جی ولې قتل کړی د ستا ښځه بس بې ګناه جی بس ظلم را سره یې کړی بیخي به دي هېڅ قسم نه مو سره بدي شته نه مو سره هېڅ قسم وټ کټ مو سره نه دی راغلی ټول کلي ته پته ده هغه چې کوم الزام لګوي ته کردار هغه غلطه وایي نو بالکل جی غلطه وایي جی ستا څو ښځې دي ما جی دوه دا دویمه ښځه دا یو ښځه خو ستا د کلي ده که نه دا دویمه ښځه کوم ځای دا د عمرزو جی د شرپه والا کې هغه دې سره دې څنګه واده شوی بس دا مې جی بس همداسې لکه را سره علاقه کې بس ورته مې ماما ته مې لاله بله ښځه وګوره مې زموږ داسې چې لکه خدای شته کارونه ډېري لکه یو کور والا مې د غریبه بچې روټۍ باندې لکه تنګه شي نو بس خدای شته چې هغه ماما ته مې ویلې هغه زه صحیح ده به وګورم بیا راته بل وویل لکه زما خپله خور شته دغسې مسله کې ناسته ده مثال پرېښې ده بس مې زلاخه خبره زما مې غریب دي خو چې نر سړی وي نو دې وجې بس بیا ما بل واده وکړو نو خدای شته اوس همدارې لکه دا کور والا مې راته وي بله ته له کومه ځکه چې دا بچي هغه لکه کپړې عمرې نه شي وینځلی کار هم والله کړی لکه ته سوچ کوه چې تا به څه کار کولو بچي مې دي تا به کار څه کوه ما جی بس خښتې به ویستې کله مې بټۍ کې تیاړي کړې دې ښځې هم د سره هلته بټۍ کې کار کوو بټۍ کې را سدي غریب هم بس ډېر وخت خښتې ویسي توپې مثال هم یو ټایم خو لکه دا لکه د شپې مثال کم کار به کولو که نه لکه چې روژه کې اکثر د شپې کوي بیا د ورځې نه شو کولی نو راپسې چې روټۍ لکه بیا پنجاب علاقو کې چې کوم دلته خو بیا داسې خبره نه دلته زموږ مل بیا مل د پښتو دی لکه بده خبره ده نو ډېرو خوارۍ مزدورۍ دواړو را سره والله چې همت کړی دی اوسه پورې لګي خو لکه داسې غلطه مې پکې نه لیدلې زموږ خپله میندې مې دوه دي او نو لکه داسې چې نو یو کې غلطي وي نو بیا مثال په هغې کې پرېږدي خو غټ دله شو پهله ښځې نه دې څو بچي دي او دویمې نه پهله نه مې جي اووه دي او د بلې نه 5 دي د دویمې ښځې نه 5 بچي دا بچي چې دې مور سره عادت دي که نه پهله مور یادوي نه جي بس هغه یادوي څه وایي بس هغه داسې چې خپله مور په دې ځای ویشه دامره غوښه ته تل دا ماشوم په ګوایه لکه پام وکوو نو بار بار ټایم زه ته مې یادوه راته بس یادي کې بس تا ته کومه ښځه ګرانه وه دا پهله که دویمه چې دواړه ته ګرانې وي تا دا ټایم د باندې هلته بیا څنګه تېر شو دا خفګان دا 2 ورځې تا چې جیل کې تېر کړ بس جی به ټایم دی تېر شو د هغې څوک نور څوک شته رشته داران او چې یو 3 وروڼه او پلار یې شته دی هغه پهله نه واده شوی پهله واده مخکې یو څلور بچي یو 2 جنکۍ دي سره مال را کړی یو بیا مړه شو یو وه لکه یو لور مې اوس واده راتې هم د هغې ده خو لکه زما خپلو بچو نه کمه نه ده ګڼلې او څلور مې لکه ځینې خپل شوي یو 5 هغه به یو مړه شوی لکه دوه ورسره وي نو په موقع اوس 5 لکه ټوټل سره د هغې تره زوی دی وایي چې یاره ما دته مخکې هم د دې ښځې باره کې شکایتونه کړي نه جي نه بالکل دی کور کې وي نه چې 2 کاله هغې وي څونه وخت شوی استاد د دویم واده یاره دا مې 2015 کې کړی او جي دې دوران کې څه جنګ جګړې هېڅ قسم نه دي راغلي لکه ته وایې چې دې پهله ښځه خو ستا کور سنبال کړی و هغې به تا سره کار هم کوو پنجاب کې هم سره والله چې کارونه مزدوري ده بچي مې شته دی او لکه ښځه غواړي چې سړي باندې په خفه کېږي ملټ هغه سره د هغې عزت ته وګوري او جي نو ته به د اتروز سره اوس روغه کې نو به جي چې تاسو ته انصاف ښکاري مثال دا مسله اوس په پتا راشي تا ته ته خپل ډاډې څه وایي چې مثال دا زما خدای تاسو سعادت دی چې تا سره وشي ته به ورسره څه کوې ته به څه کوې مثال زما خو غریبي ده زه بس وکړم بس زه به د ځینې داسې لاړ شم بیا په کډه بس یو سیټ ته به شم ځکه دلته کې څه خبره اخوا دې خوا چې راپسې راشي وي ته دا کې هغه کې بېل بېل مثال به دی مخکې تېري دښمنان د هشم خان حاجي سره هم ډېر بدې وخت که نه نو مثال نه خوا هم کم دی او دښمن هم ډېر دی بس هر یو مخپې وایي
دا مطلب دا دی چې ښځې خو تا سره لکه مطلب دویمې ښځې چې یو ښځه د چاوي غاړه نه ږدي که نه ته ډېره قرباني د سره کړې وه. بالکل جی اوس هم راته والله چې دا ناست وایي راته وایي لبله کوم هغه وخت کې هم راته د رحمت الله کوم دواړو والله چې راته وایي ما ورته یاره چې تاسو پکې ته چې کله جیل کې وې که نه نو تا ته د تره زوی یا دا کومه ښځه چې د مړه شوه دې ته چېرته ټلیفون کړی او جی ملاقات ته راغلي راغلي دي راته تر دوی ما سره لکه نه پورې دا شپږ اووه ځل جیل ته لاړم ما له یو هم څه ته نه راغلی نه دی وایي چې د ښځې تا ته ټلیفون هم کړی و چې یاره دی د کور مخې ته وړي راوړي نه زوی مې راته کړی و لکه که نه ته ما څوک ځي راځي یا کلي ته څوک تلي راغلي یا نه د مې دغه شان دغه راغلی بېګا کس سره یو دی یو بل سره بل او چینچین یې راته وایي چې موږ سره لاړ شلته کې یو شیشه ده او بیټري دا به راوړو ما ته ویل ګور چا سره هم لاړ نه شي ځکه چې اوس مثال شی به د غلا وي همدې به دي ولي بیا به خلک وایي چې وګوره غلا ده کول او ګیر شو نو مثال دوا ته به دې هم څوک نه کېږي اخو تا یادوي چې ده به هم آیس کل او دا کومه ښځه چې مړه شوه دی به هم آیس کل مخکې بیا وخت کې لکه چرس پمس کل نو نشیم نه دی بس بیا هم پرېښي دی نه دی خو هم خدای شته چې بس لکه یو سړی به بس پته هم راړی خو بېله خبره خو د ښځه باندې مې الزام لګېد څکلو بالکل جی نه دي څکلي نه څکلي بس زمونږ یاداشت نه مخکې څکلي ویلی نه شو خو لکه ما سره نه دي څکلي او دې پیره خاوند مړ و که پرېښی نه جی بس هغه و او هغه بله ښځه وکړه نو دا ته بیا راغله او جی بس هغه سره بس مسله خفا به ورسه وجه به مثال هغې نه ماته بچي چې د شپې مور یادوي ته ورته سوی بیا زه والا چې بس خانجي کله پیسې ولا ورکوم کله شینولي غواړي کله څه شي وي دا سم ورسره وګوره بس په ویم چې په کلار شي کله وي چې بس ولا چې را دغه کم مرسه ولا بس زر زر تیار کما مور غریب یې مرسه وړي خو لکه بس مور چې کومه ځکه اخیري مې هغه ته غوسه وشي چې و ظالمه زما خو د کور روان کو تباه وبارې کم ته خو یو طرف ته خفې مخ نه دې پته لګي جاړې مسې او بیا دویمه خبره کې وایي چې اوس به بله ښځه هم کوم لکه بله خو دوی دپاره که نه چې اوس لکه د دې واته ماشومان دي اوس هم لکه دوه لوڼه مې ترې واده دي دا دوه هلکان دي لکه دولس بچي مې دي لکه دا لس بچي خو مې دي نو دوی له کپړې کول روټۍ کول مثال د بېل بل کار د یو ښځې په سر ډېر سخت شي نو والله چې اوس په خپله به هغه دی ناسته ورته به په خپله م ووایي دا ښځې ته داسې څه خبره داسې ده چې ډېره مخې مخې ته ودرېږي نو والله چې بس هم نه خو بس ښه وخت تېر شي هغه بس خفه کوي سړی اوس هم چې زه جیل ته لاړم راپسې د لور نه کالي راواغست او خرڅ یې کړ او راپسې وکیلونه وو نو بس منډه تړې وهل اترس وی چې ستا د ښځې په قتل کې ګیر دی که نه دې حوالې کې تا له څوک جرګې له راغلي دي راضینامې دپاره یاره ډېر راغی جي څه وایي بس همدا وایي چې روغه څوک کله وي مثال ټولو سره که کې او که د یو سره مثال لکه یو ټولو سره کې علاقه ده که د یو سره کنم کې مم وجه څه وه ته وایې چې کوم الزام لګوي غلط دی نو وجه څه وه بیا ستا ښځه ولې وجه زه مې چې ورته ما ته به حل وایي چې مثال له څه خبره ده ما ته بس خامخا لکه چې ګاډی ټراډه کم کې ورته ځای نه ایښولې خښتو پیره مې نو ورته چې ځای خیر ته به یې واړی چې ته ځای نه ایښولې نو به کم ځای به همدا ولاړې یا به ګرځئ به لکه یو ځای به ما ته ښې او ګناه نو زه به ویم چې زه صحیح ده خیال دی ځکه چې ما پکې نه لیدلي زما ښځه ما سره دا څومره وخت تېر کړو او چې ما زه پکې وینم او بیا هغه کار کوم خو بیا مزدوري څه کوم بیا به همدغه دلتوب کومه که نه ستا څه نوم دی زما جي شیرخان او پولیس ولې نیولې پولیس به دغه زنانه کیس کې نیولې یم ووایه که نه دا زنانه چې قتل شوې وه نن 2 میاشتې پهله دا ستا څه وه دا زما تره زوی ښځه وه د هغې په قتل کیس کې نیولې جی جی دا تا ولې وژلې وه بس جي دا د عزت خبره وه او دا چې واده شوې وه نو بس خلک په تله راتلو دې نه مخکې یو خاوند پرېښی و او بس زمونږ تره زوی و ده نه هم بس دغه جوړ کړی و اورې او بس خلک په تله راتله نو بس د عزت خبره وه بس د پلار مې د عزت وخت تېر کړی و او مونږ پورې خلکو خندا کوله په دغه ورځ باندې تا ته تماچه چېرته نه راوړه او د دې نه پهله دې دا ښځه یا د خپل تره زوی پوه کړی و یاره یو ورور ته مې ویلي په پیړ کې خښتې یې ویستې ما یاره دغه ورندار دې ډېر بد حالات راغستي دي او ما دا خو د ویښتو نو هغه ما ته وویلي وایي ویښتو سره جوړه ده خو څه وکړو وایي وس هم نشته دی پوه شوې نو بس زما ته واغستو بس رالم دغه کار مې وکړو دا زنانه دې پوه کړې وه یو ځل یا زنانه یاره بس دا خپل خاوند نه پوهېوله نو بس هغه نه هم دغسې شی جوړ کړی و اورې پسې دې جوړ کړی و نشې به یې کولې نشې به یې یو ځای کولې تا څه نشه کوله او دوی ښځې خاوند به څه نشه کوله دوی خو هېڅ کله ما بس صرف دغه چرس او بس زه هم پوه شوی نه یم کله کله به دې ورسره آیس هم څکل نه جي بس دوی سره بس څکلي خو مې نه دي او د تره زوی سره به مې کله کله واله
ها 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 دا راته ووایه چې کله ته په دغه ورځ دا تماشه دې چېرته نه راوړه د دې د قتل دپاره چې رالی ته کلاشنکوف دې چېرته نه راوړو چې دا دې شته دا یو ماجر و هغه نه مې راغسته هغه ته دې څه وې چې چېرته وړم ما زما لږ په کار دی هغه ته مې داسې نه وي چې زه پرې داسې کار کوم بیا چې رالی او دا زنانه دې شته نو دا دغه ټایم کې څنګه هغه د ویښه وه اوده وه وې کتل ویښه وه بیا څه وشو هغه ووایه په دې نه ما پوښتنه وکړه مل بېګا ګوره دلته 3 کسه راغلي وو او ما وې زه ورپسې رالم مل هغه ما تو کړو او ما ستا خاوند جیل کې وو او د هغې د پاسه دې ورته سوال جواب وکړو چې وګوره دې دلته راوړېدو که نه او دې نه مخکې یو زه ورغلم ما ورته ور ووالو ماښام و مال ورکولو که مال زیشان شته دی د بلې لکه د دې تره زوی مې بله ښځه ده د هغې زوی نو وینه نشته نو په دې دیوال چاراو د انګل حجرې سیټ ته نو دغه حجرې ورته چې زه ودرېدم نو بس دغه سړی دی ورسره جوخ ودرېدو 400 وکړو که نه نو دې ته ما دروغ ورکولو که دلته مې سرانه لړه شوي دي نو ما ته وایي چې نه د ور چاته نه کولاوم چې څوک نی که نه نو بیا هغه چې دی هغه بل ورور یې مونږ کارو چې زه لاړم ما هغه ورور ته وویل مل دغسې 400 وکړو او مل درب نارې شو خو مل هغه ورور یې ګواه دی که نه په دغه ورځ چې ورغلی که نه دا ډز دپاره دغه خبره وکړه ښه جي دغه ډز دپاره چې زه ورغلم دا ناسته وه کټ کې ورته مې ویل مل بېګا چې ما 3 کسه تو کړو مال تا خاوند ته څه ویلې چې یاره دی مه راوړېدو او نور کسان هم ورسره نو مال ته د ما خور او د ما یو عزت او که نه زه به دې بېعزتي کوم نو بس په دغه وجه باندې بیا څه وشو نو بس بیا مې وویشته دغه ټایم کې چې دا تا ویشته نو دې څه خبرې اترې تا سره نه کولې منډه ترنې د نه واله بچ کولو نه ځان نه بس ځای په ځای باندې بس کله چې دا شته که نه دغه زانګو کې ورکوټی ماشوم و نو تا په هغه باندې څه ترس رانهلو چې دا ماشوم به بیا څوک ساتي زما هغې ته خیال هم نو او بس زه پوه شوی نه یم کله چې تا دا زنانه وویشته بیا ته چېرته لاړې بس زه بیا لاړم بل ځای ته ملګرو له لاړم یو ځای بل ځای ای ته دې ویلي چې چاله بتلی چې ما مړې کړې دی یاره بس چې کوم ځای ته به لاړم ملګري له هغې ته ما وویل او جي مال بس دغسې کار شوی دی بس یو شپه 2 به مې ورسره وکړه هغې نه به بیا لاړم بل خوا د پولیس د نیوو نه یېرېدې یاره بس پولیس د نیوو نه هم یېرېدم بله دا ده چې د کور وروڼو نه یېرېدم که نه مال دوی راته الټه راته ونیسي چې تا خو ډېر غلط کار کړی دی او ستا داسې کړي وو راشه بس په خپلې وله نو بس د دغه وجې نه دا 2 میاشتې تا چېرته تېرېږي کم ځایونو ته تللی وې زه یو ځای بل ځای وم دغه کې وم جهانګیري کې او بس هلته کې به مزدوري کوله څه مزدوري دې کوله دا غر کې به هم دا کاڼي را دغه کوله بیا به هغه په 200 باندې ټرالي خرڅېده که نه او نو بس لګیا وم هلته تا په خپله مطلب واده کړی دی نه جي ما واده نه یې کړی تا چې دا کم کار کړی دی که نه لکه دا خو د چا چې ښځه وه د هغه حق و د هغې د لیورونو حق و ته خو یې د خاوند د ترس وې که نه نو تا څه وې چې تا نه غلطي شوې ده که ښه کار دی کړی یاره بس ما نه غلطي شوې ده بس او څه کول پکار و د دې مرګ علاج د دې نه علاوه څه علاج پکار و نو بس دا خو نه سمېده نو بس دغه لاره وه پوه شي دا خپل خاوند هم په چا ویشتو نور ته مطلب یې نو ده دی او دی هم په چا ویشتو ته رښتیا وایه څه نشې کې ته زه خو بس حاضر استاد خو چرس کم و نور داسې نشه مشه تا چې وی آیس مې مو سره یو څو پیرې والي مخکې به مې والي و او اوس نه کوم دې سره څه کېږي چې آیس اونس کې بیا نو تا ته څه تکلیف وي بیا نو هېڅ تکلیف نه مزه پکې څه ده هېڅ مزه پکې نشته دی مزه پکې هېڅ نشته دی د کلي د وطن د خندا بزدلي ده اورې هېڅ مزه پکې نشته دی او دې نور د چا تا چې وی دې به هم نشې کولې چا به نشې کولې د آیسو دا ترس به مې او د ښځې به هم کول یو ځای دی بس کله دی په چا راړولي په دې نه شو نو بس مخکې خو مې ترزوي نه کوله خو چې دا ښځه وکړه نو زما خیال دی دې مخکې څکله نو چې کته مې نو د ترزوي مې شروع کړي نو یو ځای به یې څکله
ستا د ترزویم پهله یو ښځه پرېښې وه نه جی نه وه پرېښې هغه کومه چې پښتنه ښځه وه د عزت د دې کلي وه نو هغې بده ورځ وه شړلې وه او کله یو ځای او کله بل ځای او چې دی یې راوستې وه نو بس دې د ده د وجې نه مور هم خفګاني مړه شوه. ګرانو ملګرو دې ټایم کې دا چې کم درې ماشومان تاسو ته ښکاري دا منور چې کم دی د ده دوه ښځې وې یو کور والا د ده پیله وه او دا چې کومه مړه شوې وه دا چې د تره زوی وله ویشتې وه دا د منور دویمه ښځه وه دا درې ماشومان چې تاسو ته ښکاري دا د دغه مقتولې بچي و دی هم زوی دی خو دا د منور د پیلنۍ ښځې زوی دی ده سره به خبره کوو چې دا ماشومان مور یادوي څه وی دي په خپل مور باره کې دا ثابت شپه جی جاړي مور پسې دا دویمه ښځه وه دی نه څو بچي دي دینه سلور یو بالکلي وړوکی دی ګرځېدی هم نشي ماشومه ده دی چې دی مور یادوي خود هم یادوي ثابت شپه ورپسې جاړي دوه میاشتې تېرې شوې هره شپه دې څه کوي هره شپه دی جاړي څه وایي امیله ځم بیا ولا تاسو څه تسلي ورکوي نو بس مونږ ولا کله پیسې ورکو کله ول یو شی ورکو بیا هم جاړي او کله اړېږي نه بس ثابت شپه په جړه تېره کي بالکلي وده کېږم نه نو دا ظلم دی هلک ولې کړی والله څه ووایو ډېر غلط کار کړی دی نو څه کې ورسره دا ماشومان د شپې چا سره دا مونږ سره خو بس جاړي څه کې ورسره تاسو څه تسلي ورکوي مونږ ولا کله پیسې ورکو کله ولا یو شی بل شي دا کله ور سره وړو کله څه بس کلار شي ستا پلار څه نشي کوي پلار مې اوس وخت کې هېڅ نشم نه مخکې څه نشي کولی جیل مخکې خو یې هېڅ کل صاحب اوس نه کوي بس پرېښی دی اوس نشه اوس جیل نه کله راوتی دی جیل نه کم از کم یو 15 ورځې خو به کېږي ستا چې کوم دویم مور وه که نه خو قتل شوه دا بړه بچي موسی بله مور هم ده نور خویندې وروڼه هم دي د ټول کور خرچه څوک چلی درې صرف زه چلوم ته څه کوې بچې زه چینچي چلوم د دې ستا دونه کم عمر کې پتا ذمواري ده دې څوک ذمواران دي چې دونه کم عمر کې پتا باندې دونه ډېره زیاته ذمواري راغلې د دې مې پلار ذموار دی خو بس اوس زه ذموار یم او پلار دې ولې خپلې ذمواري نه پوره کوي پلار مې بس هم د دې د وجې د ماشومان ورپسې جاړي کار له نوځي د دې د وجې سکول ویلی دی نه ما دویمه پورې مې ویلی سکول یې ولې پرېښی دی سکول مړه بس د کار د وجې مې پرېښی دی نه که فرض کړو ستا پلار دا نشې مشې نه کولې سټارټ نه او تا یې فری کړی وې نو تا به څه کوه سبق به دې وې بالکل مې ویلو نورو خلکو ته خفه کېږي چې لکه نورو خلکو پلاران سهار کارونو له ځي او بچي سکولونو ته ځي نو ته څه وایې زړه کې زړه کې داسې خبره سره راځي ووایه ولې نه څه زه یم چې ما هم سکول ویلی وې ولې دې سکول پاتې چې پلار دې ذمواري نه پوره کوي که نه کم پلاران چې نشې کوي که نه هغې ته څه ویل غواړې ته م یو زوی که نه هغې ته څه ویل غواړې چې د پلارانو ذمواري څه ده زه یم چې دې نشو نه ونیسي بس دا وګور دا ماشومان دا حل دی نو څه څه کې دی ورپسې جاړي دا دی ګرانو ملګرو دلته به دا خبره د دلچسپۍ نه خالي نه وي چې دا کم ملزم گرفتار دی دا مخکې پولیسي کانسټیبل و او د دې نشو په وجه باندې دی بیا د پولیس د نوکرۍ نه ویستلی شوی د نشو په وجه کورونه څه چې نسلونه تباه شو د نشیانو دا دنیا هم ورانوي او هغه جهان هم تاوان کی وي خو عقل او پوهې نه کار نه اخلي بس خدای پاک دې په موږ باندې رحم وکړي آمین